افغان کمیونټي نه او ځان سره یې د پاکستاني شناختی کارت مخکې هر شی موجود و خو د افغان د انقلاب سره موږ ته هر یو شی ختم شو. موږ په هر یو شي باندې جی ټیکس ورکو، نو چې په هر یو شي ټیکس ورکو نو په کار دی چې موږ ته هر یو سہولت موجود شي. او داسې خلک دي چې پاکستاني دي نه هغوی پسې پورته کارډ هم راځي او هغوی پسې پاسپورټ هم راځي. امي دلته خلک دي پاکستاني لکه موږ غوندې هغوی د هر قسمه فیسیلیټیز نه محروم شو. په دې چوکۍ کې ټول ټال تعداد چې کوم دی 4-5 پولیس والا دي، نو دا به دا چوکۍ سنبالوي که نه دا بار عوام به سنبالوي. بجلی دغه سیال دی، بجلی نشته، دغه نشته، یو شی هم نشته، ښه سیګنل یې کار نه کوي. موږ په ګړي باغبانانو او په دې ګړي پیزولا او په دې ورمړو کې موږ ته بیچو نشته. په کار دی پېښور یو زړه دی او موږ ته دلته هېڅ قسم سہولت نشته. په 20,000 باندې یو سپی دی، نه یو سپی به دا به څه کوي، دا به څنګه دا کوي، نه هغه ماښام دا مورچو ساتي او که نه هغه گش وکړي. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. میں اس وقت پشاور کے مضافاتی علاقہ اورمڑ باغوانان میں موجود ہوں. میرے ساتھ ملک طاہر صاحب موجود ہیں. ان سے علاقے کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان سے بات کرنے سے قبل میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ ادھر قریبی شمشتو کیمپ ہے جہاں پہ افغان مہاجرین رہتے تھے. ان میں تقریباً 70% افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی واپسی سے ان کی سہولیات میں اضافہ ہوتا، لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ ان کی واپسی سے ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. اس کو افغانان لاړل ایدا پر چې کوم یو ایچ یوز یا نو ایچ آر چې کوم سیټینګ کړي او سم سہولت اغله ورکو آینه به تاسو کار چلے دو. اوس کم تکلیفات تاسو ته وړاندې راغلي دي. د افغان مهاجرین 15 کاله تیر کو، په دې 15 کالو کې په دې شمشتو کیمپ کې په دې تاریخ کې چې کوم دی صرف 200-300 دوګانې شوي دي چې هغه هم پاکستاني کمیونټیز دا به وایي چې دوی پکې دغه شوي. آیا وجوهات څه ملک صاحب؟ د هغې وجه دا وه هغوی چې کوم دی د شپې داسې خپل سیکورټي یو څه انتظامات یې کړي وو چې 20-25 پورې کسان هغوی انتخاب کړي وو، هغه د شپې ویښ وو او هغوی به چې کوم دی دا فیره به یې کوله او څوکیداري به یې کوله، او چې کوم داسې غیر سړی به رالو نو هغه به د هغوی نه پوچ ګچ به یې کولو چې ته څه او څه دپاره راغلی. نو په دې وجې باندې هلته دلته ډېر امن قایم و او داسې د غلطو خلکو چې کوم دی دې طرف ته جرأت نشو کېدی. چونکې چې کله دا د هغوی د انخلا ورځې راغلې نو هغوی چې کله لاړل یو ځای نه او بل ځای نه هم دا پښتانه راغلي دلته کرایم سیوا شو. نو د افغانانو په وجې باندې دلته موږ ته لوی اسپتال و، ویکسینیشن دپاره د موږ په ګړي باغبانانو او په دې ګړي پیزولا او په دې ورمړو کې موږ ته بیچو نشته. په دلته موږ یو سړی زخمی شي ټي ټي ستنې دپاره موږ پېښور ته ځو یا په پیسو باندې د ډاکټرانو نه اخلو. یو بیچو راله جوړه کړي ځمکه به زه ورکړم، زه به وله ځمکه ورکړم د الله په رضا باندې ډونیشن باندې چې هغې کې دی یو سیسټم جوړ کړي چې دا خلک چېرته ټي ټي یا ربیز دا لیوني سپي داسې څومره کیسز رالو چې هغه خلک لاړ شي د شپې وي نو هغه شپې هغې تللی نه شي، لارې دومره خرابه دي. موږ سړک وګورئ تاسو به وایي که چېرته بنجر قدیم ته رانن کړه بجلي دلته کټ ده، بجلي نشته، لینونه یې دا کړي وو، لینونه خلکو کټ کړو. همدا دا نشیان دا خلک راځي هغه لینونه کټ کوي. بله شپه هم موږ سره په دې ځای کې داسې واقعه وشوه چې موږ په دې علاقې کې 3 ګنټې بجلي رسي، 3 ګنټې بجلي رسي، د شپې 12 بجې راځي، بل ورځ 11,000 لین ته او غلو ورختلي دي او هغه چې کوم دی لینونه یې کټ کول نن نه 2 ورځې مخکې او هغه چې کوم دی هغه بجلي پرې راغلي ده هغه مړ شوی دی. خو نامي ګرامي کورنۍ نه دی، نامي ګرامي کورنۍ نه هغه غل دی. خو تر اوسه پورې دی د موږ اعلی چارواکي چې کوم د موږ سیکورټي دي هغوی موږ ته دی پس منظر ونه ښولو چې ده دا لینونه کټ کړي دي، لینونه ورسره نیولې شوي دي، هر څه ورسره دغه شوي دي، خو نه خبر رالو نه پته ولګېده چې دا څوک دی او ځان سره و افغان کمیونټي نه او ځان سره یې د پاکستاني شناختی کارډ و. مطلب هغه افغاني او پاکستاني شناختی کارډ کې و چېرې مطلب دا بل سړی بدنام شي. نو موږ حیران پاتې شو چې دې خاورې باندې به نور دا ژوند څنګه و، دا اعتماد څنګه پاتې شو، دا موږ به دا ژوند دا زندګي چې داسې بې اعتمادي پیدا شي نو بیا خو هلته کې زندګي کول ډېره ګرانه شي. ملک صاحب څنګه تاسو چې هغه افغاني وایي سره پاکستاني شناختی کارډ پیدا شوی دی نو داسې خو نور هم داسې افغانان چې هغې سره پاکستاني شناختی کارډونه به یې جوړ کړي هغې سره به وي، نو دا خو علاقې دپاره علاقې امن و امان دپاره ډېره ګټه خطره نه ده؟ دا جي موږ ښه موږ ته معلومه ده د باغوانانو چې کوم دی ذاتي 1500 کوره دي، د هغوی زنانه هم زه پېژنم چې دا پلانکې د پلانکي
یو سړی راغلی په دې باغوانانو کې اوس دومره کارډونه جوړ شوي دي په ګډي باغوانانو باندې حالان کې نه موږ پیژنو چې دا د کوم ځای دی چې چا ناکام ورک شي په مومند یې ځان وروي چې مومند دی ما په دې پلانکي ځای وي د هر ځای وي نو هغه دومره خلکو کارډونه جوړ کړي دي چې زه تاسو ته د هغې ډېره زیاته شمېره ده خو دا کارډ یې جوړ څنګه کوو خبره ده دا کارډ یې جوړ څنګه کوو مونږ چې خپله کارډ جوړو نه مانه دی د 1800 ریکارډ غواړي د 1900 د پاکستان نه مخکې ریکارډ والا زه یو سمه او بیا غم نه مني دې کې دا چل دی او دې کې دا چل دی او داسې خلک دي چې پاکستاني دي نه هغوی پسې کور ته کارډ هم راځي او هغوی پسې پاسپورټ هم راځي نو موږ دا سوال اوچتو چې دا څوک دي د ما د کالج کوټه دی ته ځي د ما د ویکنسینو کوټه دی ته ځي د ما د پی ان کوټه دی ته ځي د ما چې څومره دا جاب ویکنسین یې دی ته ځي د ما وټ دی ته ځي ایم پی ای ایم این ای د دی راځي ناظم د دی راځي ځکه موږ ورک شو موږ هغه عمره خلک پاتې نه شو موږ تر تاکاله تر سپینې وړۍ پورې مړی ژوندی و موږ ټول پیژندو خو نن چې کوم دی موږ هغه مړي ژوندي دا څیزونه ورک شو تاسو څنګه وایئ چې دلته باغوانانو کې ډېر افغانان داسې چې خپل پاکستاني کارډونه جوړ کړي نو هغه کم داسې فیملی ټری کې شامل شوي دي کم فیملی سره کم خاندان سره خپل ځان یې منسلک کړی دی هغې سره دې باندې اکشن وانه اخیسته ادارو والا چې موږ وګورو د هغوی په ځای کې میلمانه وي په هغه ځای کې به هغوی چې کوم دی هغه سره بې ښه تعلقي موږ چې یو ځای ته لاړ شو دفتر ته موږ څوک نه پېژني صاحب جایداد خلکو 300 جریبه خاوندان یو خو هغه خلک چې کوم دی په دفترو کې هم ناست دي هغوی موږ له شپارس هم کوي موږ څوک پېژني هم نه موږ نیکونو په پاکستان کې خوارې خدماتو دغه کړي دي خو هغه ورک شو اوس دی موږ وچنیر چوکۍ ده دا زه چې دا په ما سره لګېدلي دا د وچنیر ورمړو ایریا ده دا چوکۍ په بډه بیرې کې جوړه دی ما دا ایریا چې دا بډه بیرې سره ده په دې چوکۍ کې ټول ټال تعداد چې کوم دی 4-5 پولیس والا دي نو دا به دا چوکۍ سنبالوي که نه دا بار عوام به سنبالوي حالان کې سی سی ټي صاحب خپلته ناست دی چې ما علاقه کنټرول ده خو صاحب ته لږ ریکارډ وغواړه چې په دې چوکۍ کې د ما څو پولیس والا دي او په دې تاڼې کې د ما څومره دي او دلته کې پاپولیشن څومره دی په 20,000 باندې یو سپی دی نه یو سپی به دا به څه کوي دا به څنګه دا کوي نه هغه ماښام دا مورچو ساتي او که نه هغه ګش وکړي ښه چې کمپلینټ ورته وکړي نه هغه سره ګاډی نشته خو ګاډی نو تیل ورسره نشته نو دا د سی سی پي صاحب او د اعلی چارواکو ته موږ دغه دی پکار دی چې سیملۍ کې دی له بیل پاس کړي چې هرې تاڼې له دومره تیلو هرې چوکۍ له دومره تیلو هرې چوکۍ له دومره د روټۍ خوراک مده دا د افغان کیمپو دی چې کوم انضباطان به ورته سیکورټي ایله به غرمې روټۍ وه ایله به د ماښام روټۍ وه ایله به چای وي نو پکار دا دی چې دی نه موږ مثال والو چې دا راغلی خلکو د افغانستان نه چې دی په پردي وطن کې روټۍ چای مړۍ ورکولی شوه پکار دا ہے کہ منگا ادارے دے دین مثال والوں جس کی آبادی لاکھوں نفوس پر مشتمل ہے صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں انہیں امن و امان کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ جو چوکی ہے اورمڑ کی اس میں کل 5 افراد تعینات ہیں یہ 5 افراد میں 2 اہلکار ہوئے ہیں جو تھانے میں ڈیوٹی دیتے ہیں اور باقی 3 افراد اتنا بڑا رقبہ نہیں کور کر سکتے یہاں پہ امن قائم کرنا ان کے لیے کسی صورت ممکن نہیں ہے دوسری نشاندہی جس مسئلے کی انہوں نے کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے کسی واردات کے بعد تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے یا ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے تو یہ وہ عوامل ہیں جو امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں سامنے آ رہے ہیں مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور دوسرا انتہائی حساس ایشو جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ درجنوں افغان مہاجرین نے پاکستانیوں کے شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں وہ اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مومند ظاہر کیا جبکہ ان کا مومند قوم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ خامیاں ہیں جن کی نشاندہی انہوں نے کی ہے اگر متعلقہ ادارے اس بابت غور کریں تو بہت سی مشکلات بہت سے مسائل کا سدباب کیا جا سکتا ہے جس طرح سو علاقہ کې دی وخت کم بیماریان عام دي او د بیماریانو وجه سره جړې سره د علاقې کې چې موږ ته ډېر زیات ایشو جوړ کړي نو هغه همدغه WSSP دغه کم ګاربیج او کم ګند او کم مردارین چې دی هغه د تراجع او دلته موږ هر انسان ته یو داسې موضوع بیماری یعنی لګېدلې ده چې هغه یعنی په دې علاقې کې د هغې د وجې یو خوف او خراج جوړ دی یعنی خلکو د اوسېدلو هغه ماحول دلته بالکل ختم شوی دی WSSP ته خدا هدایت شوی چې کم ګډ کې به ګند وړی آی د پاسه به کپړه اچې تارپال به اچې چې هغه ګند چې کم ځینو شته او کم ځي ته رسې دې ترمنځ هغه لاره کې خور نشي نو داسې اقدامات هغې کوي لګیا دي بیا دویم دا چې ډمپینګ ګراونډ کې سپری داسې کوي چې بیماری نه ونخوري WSSP دی کم
ترانسپورټیشن کم یعنی کم ډرایورز یا کم ترانسپورټ راکړی دی هغوی چې کم هغه ډرایورز حضرات دي یو خو هغه بالکل داسې ان ټرین او ان ایجوکیټډ او ان هغه خلک دي چې بالکل د موږ د سوسایټي خلک به د هغوی نه یو رولز ریګولیشن یو تاسو باور کوئ چې د موږ د علاقې د روډونه د هغوی د ګاربیج هغوی دغه چې کم ترپاړ یا کم دوی ته کم سیسټم حواله شوی دی د هغوی بالکل د هغې خیال هم نه ساتي بلکې دومره سپیډ سره ځي چې مختلف اکسیډنټ دلته وشو ډېر خلک دوی ووهل او بیا دوی ګاډی چې کم دی هغه هم نه ودرئ او دوی خپل نشي کې داسې یو سوچ کوي چې موږ د یو خاص ادارو سره تعلق ساتو یا یو خاص دغه کوو خدمت کوو په خدمت نه د موږ د علاقې خلکو ته ډېر نقصانات ورسول ځکه چې نه د دوی په دغه باندې ترپاړ وي او یو دی چې سپیډ لیمټ دی هغه ډېر زیات وي او مختلف ایشوز دی موږ ته هم د دې وجې بیماریانو نه علاوه د دوی خپل بیهیور د وجې موږ ته هم دلته ډېرې پریشانۍ دي چېرته چې د فضله وي د ګندګي وي هلته هیپاټایټس A B C دا ډېر زیات دي داسې نور بیماریانې هم خورېږي دې علاقه کې د وخت کمې بیماریانې ډېرې زیاتې شوي دي د ګندګۍ په وجه باندې 5 سال مخکې د دې علاقې انوایرمنټ خو چې دا یو داسې هیلد انوایرمنټ و چې په دې کې به داسې مختلف هغه اپیډمیک بیماریانې نه وي چې هغه به یعنې د یو څه نه خورېدی د تور زیړي دغه شانتې ورپسې دغه راځي د وینې کمې داسې ورپسې مختلف داسې بیماریانې دي چې هغه یعنې که موږ الرجیک ووایو یا دغه شانتې ټایفاید ووایو دا شان امفي دا د دې علاقې کې د ګندګي او د دې د وجې دومره زیاتې شوې چې هغه یعنې هر یو کور کې هغه چیسټ انفیکشن تاسو وایي یعنې دغه شان دغه شو د فیور چې کوم د دې یعنې مطلب ټول دومره زیات تعداد سره دي چې 99% په دې علاقې کې دا شیزونه هر چاته د دې آب و هوا او د دې دغه د وجې چې دا متاثره کېږي یعنې دي اوس 90% په دې ځای کې دا شیزونه بالکل هر کس ته دي الله چارواکو موږ له کال ټایم راکړی چې دا به موږ یعنې صحیح کوو او دا به یو خاص ټایم ډیوریشن راته ښودی هغې کې تقریبا چې دغه د پرمننټ و او هغې باندې بس اوس هغوی هغه کار موږ هم ستړي شو په خپلو هلو ځلو او موږ په د هغې مقابله ونه شوه کړی دلته تثبیتي نشته حکومت طرفه تاسو ته سہولیات نه دي میلاو شوي نو دا تاسو دلته مقامي خلک علاج څنګه کوئ لګیا یې په دې 2026 کې اوس د موږ چې کوم مقامي دلته خلک دي پاکستاني لکه موږ غوندې هغوی د هر قسمه فیسیلیټیز نه محروم شو هغه موږ سیکیورټي وایو که د شپې د طرفې یا د موږ ترانسپورټیشن کې کمی راغلو اوس په دې دوران کې ما اپنی مددات د موږ د علاقې کم خلک د هغوی ته ما واړه هغه سهولیات پوره کړي دي چې په ډېر زیات تعداد کې مریضان موږ ته راځي چې نه د شپې سهولت ورکولی شم ټوله شپه خلک راځي او نه د ورځ او نه هغوی ته سیکیورټي ورکولی شم نه هغوی ته شیلټر ورکولی شم خو بیا هم هغه خلک دومره زیات خوشحال دي چې ما یو څو کسان داسې ټیکنیشن خپل راغونډ کړي چې ایکس رې ورته موږ پرووایډ کړي ده لیبارټري مو ته پرووایډ کړي ده داسې ورپسې موږ سره مطلب یعنې یو ښه فارمیسي داسې لیچوي ده داسې ارتوپیډک سرجن دی داسې ورسره موږ انټي سپیشلیسټ دی میډیکل ډاکټر دی زه په خپل هم داسې هیلپ نو په دغه حالو ځلو کې چې موږ باندې ډېر زیات رش دی او ډېر زیات خلکو ته تکلیفات دي د حکومت د طرفې موږ ته دلته یو دغه هم نشته دی 112 والا هم یعنې یو په ټایم نشي رسېدی مخکې هر شی موجود و خو د افغان د انقلاب سره موږ ته هر یو شی ختم شو आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी इनका ये कहना है WSSP जिसकी जिम्मेदारी है पेशावर को साफ सुथरा रखना और सारे पेशावर का जितनी अर्बन यूनियन कौंसलें हैं उसकी गंदगी उठा के यहाँ ला के उसको जमा किया जाता है उसको जिस तरीके से पेशावर से यहाँ मुंतकिल किया जाता है जो कवायद हैं जो हिफाजती इक़दाम हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी गंदगी रास्ते में गिर जाती है जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज फैल रहे हैं यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा चेस्ट थ्रोट इन्फेक्शन हेपेटाइटिस C B ये अमराज बढ़ रहे हैं इनको ये यकीनदानी कराई गई थी जब इन्होंने मकामी अफराद ने एहतजाज किया था कि ये सिर्फ 1 साल तक यहाँ पे डंप की जाएगी और इसके बाद इसका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक ख़ास आबादी से दूर जगह जब बनाई जाएगी जहाँ पे ये गंदगी ठिकाने लगाई जाएगी लेकिन गुज़िश्ता 4-5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है और अगर ये सिलसिला न रुका तो यहाँ पे जो बीमारियाँ हैं उसकी शरह में इजाफा होगा और कई कीमती जाने इससे ज़ाया हो सकती हैं मेरे साथ मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं اول غټه مسله دا چې موږ دا روډ ټول خراب دی ټول ګډوډ دی هېڅ قسم دغه پې نشته که موږ ډیلیوري کیس راشي هغه موږ پېښور ته رسو
نو دونه په لارې کډې دي چې هغه ماشوم ځای شوی یا بیا داسې حالات کې چې مونږ سره زخمی څوک زخمی یا داسې ایمرجنسي نو هغه چې مونږ هسپتال ته رسو دونه ټایم پې ولګي چې ټول روډ خراب دی کډې دی نه دلته چرته د سکلو د ټوویل هغه څه سیسټم شته پکار دی پېښور یو زړه دی او مونږ ته دلته هېڅ قسم سهولات نشته الله چارواکو ته دا خبره کوو چې د مونږه د علاقې خیال وساتئ او مهرباني وکړئ چې مونږ دا روډ هم ټیک کړئ او مونږ نه دا ګن چې کوم دلته کې راځي دلته خو مونږه سوسایټي راځي پېښور حویلي نو پکار دی چې یاره دا ګن د بل مخ ته دې ته متبادل ځای وګوري والته یو سي تاسو وایئ چې دلته ټوویل نشته تاسو څښلو اوبه کوم ځای نه ځان ته برابروئ خپل ځان له ذاتي بورونه کوي نه دغه مخامخ بور لګېدلی بس هر سړی خپل ځان له بور کوي او هغه اوبه راوباسي او هغه استعمالوي هېڅ قسم داسې ټوویل نشته داسې دغه نشته چېرې مونږ ته یا اوبه راځي یا پاکې اوبه راځي هغه 300-400 کیلومیټر چې لاندې اوبه هغه پاکې اوبه وي دا خو ټولې زیمون اوبه دي دغه بس په دغې مونږ ګزاره کوو مونږ په هر یو شي باندې جي ټیکس ورکوو نو چې په هر یو شي ټیکس ورکوو نو پکار دی چې مونږ ته هر یو سهولت موجود شي بجلی دغه سیال دی بجلی نشته دغه نشته یو شی هم نشته ښه سگنل کار نہ کوي इनका ये कहना है कि जो पेशावर की गंदगी ला के यहाँ पे जमा की जाती है उससे जल्दी अमराज भी इनको लाहक हो गए हैं पीने के साफ़ पानी की सहूलत मुयसर नहीं है अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है जो मवासलात का निज़ाम है जो रोड हैं सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं इन्होंने ये गिला भी किया है कि जो आम शहरी पाकिस्तानी शहरी जो टैक्स देते हैं हुकूमत को ये भी वो तमाम टैक्स अदा कर रहे हैं लेकिन जो आम शहरियों को जो शहरी इलाकों में लोगों को सहूलियात मुयसर हैं वो इनको नहीं है इनके जो मसाइल इनको हल किया जाए कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी डेली मैदान पेशावर।